یو تاتاری بادشاه په یو علاقه باندې دربن ورته وایي، په هغه دربن باندې حمله وکړه. خو دا تاتاریان خو ډېر ظالمانو، ډېر ظالمانو. نو چې دې سیک او دا دربن د مسلمانانو ښار، نو چې څنګه د حمله وکړه په دربن باندې، نو چې مسلمانانو ته پته ولګي چې دا ظالم خو راغی دی، خو به اوس موږ هم وجني، زموږ بچي به هم وجني، ښځو سره به مو سره څه کوي. بس دې ټولو اعلان وکړو چې دا کلي ورته پرېږدو، تښتو ته هجرت کوو. که د کلي نه ووت خو خپل کلي ته به راشو، که را نغې طاقت د مقابلې موږ نه شو لرلی، نو بس بل ځای به چېرته اوسېږو. ټول کلي د دربند نه ووت، مسلمانانو تښتېده. تاتاري بادشاه چې څنګه راغی په دربند یې حمله وکړه، کلي ګاډو څوک شته نه، نه لکان شته نه جینکې، ټولو خلکو هجرت کړی، تښتېدلي. بس دیم خوشحاله شو، وي زما روب هم ولیده، زما د راتلو نه مخکې دا د کلي خالي پروت دی. وی صاحب یو دوه کسه پکې شته. وی څوک دي؟ وی جومات کې یو دوه کسان دي. وی راولې راوستل. شیخ احمد دربندي رحمت الله علیه، دا د نقشبندیې طریقې یو لوی بزرګ دی، پیر دی. دی راوسته، اتکړی ورته واچولې، او یو ورسره یو مرید دی، هغې هم راوست، اتکړی ورته واچولې. تاتاري بادشاه ورته وی شهزاده، وی تا ته پته وه چې زه په دې دربند راځم؟ وی او. وی زما روب درته معلوم و؟ وی او. وی ټول خلک لاړل وتښتېدل زما د یارې نه؟ وی او. وی ته ولې ونه تښتېدې؟ آخر ولې ونه تښتېدې؟ وی زه خو د خدای کور کې ناست یم، د خدای کور ولې پرېږدم؟ خلک خپل کورونو کې وغې پرېښودل، زه خو د الله کور کې یم، د الله کور ولې پرېږدم؟ وی اوس پر ته پته ولګي، داسې سزا درکړم چې یاد ساتې. ټول ما نه ویارېدل، ته جومات کې ناست دی. شیخ احمد دربندي رحمت الله علیه چې دا واورېدل، یو تیزې چغې سره وی الله، او چې وی الله، نو اتکړی اوښلې دې په ځمکه پرېوتې، خپو کې زولنې دي اوښلې دې په ځمکه پرېوتې، د مرید اتکړی او زولنې په ځمکه پرېوتې. او چې تاتاري بادشاه وکتل، په هغې دونه غټه سر وکړو چې هغه نوکرانو ته فوج والا ته وي دا بوځئ، خپل جومات ته بوځئ. دوی ته غږ ونه کړي، اوس په بل غم ونړو. د اوسپنې هغه اتکړی وشلی دی نه که بل چغې د الله والا مونږ چېرته ونه شلی، مونږ غرق نه کړي، دا بوځئ خپل جومات ته. ګوره په سچه د الله نوم والا، په محبت د الله نوم اخلا. مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه لیکلی دی، انور شاه کشمیری رحمت الله علیه، مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه، وی شیخ الهند سے مولانا محمود حسن رحمت الله علیه نم سبق وینو، د شپې به هم تکرار کو، د طالبانو به یو بل سره سبقونه اړول، یو به واړو، نورو به ته غوږ کېښود، بل به واړو بل. وی ما خپلو ملګرو سره هغه دی ورته ریویژن وایي د انګریزۍ کې، خپل تکرار کو. وی په یو ځای زم نه پوهېدم، ملګري مې هم نه پوهېدل. اوس دا ځای داسې دی چې که په دې مونږ پوه نه شو، نو سال له سبق دې سره تړلی، په هغې مونږ نه پوهېږو. یو ملګري په هغه ځای پوه نه شو، سوچونه. وی مولانا شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه به زما ډېر خیال ساتي. وی ما ته ټولو وی چې اشرف علي داسې وکړه چې ته لاړ شه او د شیخ الهند صاحب نه په دې ټکي ځان پوه کړه په دې سبق، که دا مونږ زده نه کړو وروستو سبق دې سره جوړ دی، پر سباني سبق هم نه پوهېږو. ما کتاب ترخ کې واغېسته، شیخ الهند صاحب چې به سار مونځ له راغې مانځه نه پس به خانقاه ته ته ذکر به کوم. نو ما وی چې دې مونځ سین خلاص کړي، زه به ور مخکې شم، نو زه به ورته ودرېږم، دا ځای به ترې زده کړم. او سخت یخني ووی. وی سار لاړم شیخ الهند صاحب جومات ته جمع ورکړه چې مونځ یې وکړو، دې سینګ روان شو. نو زه ورتیز شوم، خو بس ما نه لږه سستي وشوه، دې رانه بیا خانقاه ته کوټې ته ننوتې او دنې ځان پسې کونډه لګولې وه. وی ما چې اشرف علي دا دې څه غلطي وکړه، ناراستي دې وکړه، دا به اوس څه کېږي، دا خو دلته کې دې لګیا دی، خپل ذکر و اذکار به کوي، نور چې وخېږي اشراق به کوي، هغې نه پس به راوځي، اوس بیا به دي درس لا، دا خو غلطي دې وکړه، ځان ته راوت لګېم چې لږ وختي راغلی وم، سب کې مخکې به ولاړم، نو زه به یې لیدم، ما سبق مې ورته وي، دا وروستو رالې شاته، دا څه وکړل؟ وی رالم د هغه د کمرې خوا کې ودرېدم، ما ځان له سزا ورکوله چې ورېږه
چې بیا داسې نه کې اشرف علي نو په یخه یخنه کې ولاړم کتاب مې ترخ کې نیولی دی وی یخني مې داسې کېږي چې لچم خو مې چې نه همدلته به ولاړم وی شیخ الهند صاحب دنله لګیا د ذکر کوي لا اله الا الله لا اله الا الله د الله ذکر شروع دی وی د دروازې سره زیر ورو اورم وی قسم د ذکر هغه کوي خوند مال راکوي ذکر کوي خوند مال راکوي وی چې کله نور روخته او دا خپل د اشراق او مکروه و ختم شو منځ کو او څنګه وروته ترخ کې می کتابو وی ما ته چې اشرف علي سری او چې ما شیخ الهند تو قتل نو په یخه یخنه کې زره پیدم هغه دومره شوق سره ذکرونه کړیو چې جامع د خولو شوړ پوړو په تندې د خولو بروانې وی ما ته چې حضرت دې ځای باندې نه زه پوه شوی ما نه به زما ملګري پوه دي نننې سبق بیا ګران دی نو چې دې باندې مو پوه کې وی شیخ الهند په ولاړه لګیا شو صاحب کینونه وینا په ولاړه لګیا شو او داسې تحقیق په هغې کې وکړو چې نه په الفاظو پوهېږم نه په معنا پوهېږم چې دې څه وایي نه په لفظ پوهېږم نه په معنا وی ما ته چې اشرف علي پوه شوې وی ما چې صاحب لږ راښکته شه پوه نه شوم لږ راښکته شه اس باندې پوه نه شوم وی بیا تحقیق دوباره شروع کو وی په دې دویم تحقیق کې په الفاظو خو پوهېدم خو په مقصد بیا نه پوهېدم وی ما ته ورته وی چې سبق اخلاص کو وی چې اشرف علي پوه شوې وی ما چې صاحب پوه نه شوم لږ نور هم ښکته شه اوچت روانې لږ ښکته شه وی اشرف علي دې وخت کې نه کېږي بل وخت به درته بیا ووایم ګوره دا د الله سره نسبت دی یو مثال به درکړم تاسو پرې ښه پوه شئ عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای وی حضور پاک یو ځل ناستې وی دې کې زه ورغلم وحی راغلی وه وی چې ورغلم او کېناستم عائشہ خپله بیبي ده څومره خوښه ده د ابوبکر صدیق لور ده وی ما ته من انت څوک یې ما وی چې عائشہ وی من عائشہ څوک ده نه پېژنم ما وی ابنتو ابي بکرن د ابوبکر لور ده ته ما نه پېژنې ابوبکر لور یم ستا بیبي م که وی من ابوبکر ابوبکر څوک دی هم نه پېژنې ما وی ابن ابي قحافه د ابو قحافه زوی دی وی من ابو قحافه څوک دی وی او یریدم چې روانه شوم دومره الله سره مضبوط نسبت دی چې دې وخت کې خپله بیبي عایشه نه پېژني هغه یار غار چې ټول عمر ملګری د ابوبکر نه پېژني د ابوبکر د پلار نوم پېژني چې د الله څوک دی داسې ذکر به کېده دغه ذکر اتکړی ماتی دغه ذکر د بل مسلمان په زړه کې اثر پیدا کوي دغه ذکر د اشرف علي نه حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه جوړ کم شخصیت ته جوړ کو یو مثال درکو د رضا سابق سے بتاسو ټولو پیژنده الله دې وبخي تاسو زمونږ د رجوع فیصلې به کول صبیح الدین سابق سے جمعات کې ناستم الله شاهد دی الله گواه دی دا خبره دې ما په خپل اورېدلې بلکې یوازې ما نه دا غډېره دینو کې کړې دا خبره وی زه په دیوبند کې وم او صاحبزاد عبدالباری جان صاحب زمونږ دا عمرزو تاسو پیژنده عبدالباری جان صاحب راځه یو را سره دیو دریم هم د یو کس نوم واغېسته خو هغه زه درته نه اخلم بده ده درې کسان موږ په دیوبند کې سبق هم وی موږ وی چې ځو تانبون ته د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ملاقات به وکړو وی دا دریم ملګري راته وی چې مړه تاسو زګار یې اشرف علي تانوي صاحب څه کوی اخو لګیا دی او لنګري دی او پیري ده او باسکټ دی او خلکو نه پیسې او مریدان پیسې راوړي دې ته ناست دي په ده څه کوی ډېر بد یې مونږ خدای دې بې خو باسه خوله به دې کږه شي او خو لوی عالم دی یوازې داسې پیر نه دی لوی عالم دی بزرګ دی وی لرې شاید بلګي مرګي نشته خو دا پیسو ته ناست دی او خلک پیسې راوړي واسکټ کې وتا چې یو پیسې راوړي لنګرونه دي مونږ وی بس هلکه که ته ځې او که ته نه ځې مونږ خدای نه لاړو ته خو ګډې وډې وې وی بیا ته وی چې دا تماشه خو به وکړو که نه وی لاړو تانبون ته خو په لارم دی خدای وایي لګیا د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه غیبتونه کوي وی چې خانقاه ته ورسېدو نو دغه وخت کې مولانا اشرف علي صاحب
اخیری عمر کې دی، بوډا دی او بیمار دی. خلک به ملاقات لراتلل، او د ملاقات قانون دا دی چې بل به تکلیف نه ورکې. دا قانون مو پیژنې. بعضې خلک د یو عالم یا د یو پیر سره ملاقات ته لاړ شي، بیا ته زینه دا ملاقات کې ضروري خبره وکړو، بیا سلام علیکم، بل به تکلیف نه ورکې، ضرر به نه رسې. دا قانون دی. نو مولانا اشرف علي صاحب بار یو کس کېنولی د خانقاه مشر، نو هغه ته به چې دا خلک پوهیو چې د ما وخت ضایع نه کړي. هغه دومره کتابونه لیکلي دي، دومره کتابونه، چا شاګردانو چې علما وایي چې د ژوند په ورځې تقسیم کې د ژوند ورځې د پاڼو نه زیاتې دي، د ژوند د ورځو نه پاڼې زیاتې دي. نو وایي هغه چې د خانقاه کم مشر مرید هغه وایي کم ځای نه رالی، مونږ وایي د دیوبند نه. څه له رالی مولانا اشرف علي صاحب ملاقات له، وایي داسې کار دی ابدا تپوسونه کوي یو درې جواب یې تیار کې. ابدا تپوس کی کون ہو چې تاسو د ځان تیار کړي، کہاں سے آئے ہو کم ځای نه راغلی ہیں چې جواب تیار ہے، کس لیے آئے ہیں چې تاسو جواب تیار ہے. بس دا درې خبرې. ګورې که دوا له راغلی وی دوا له راغلی وو، که د مسلې تپوس ته راغلی وی مسلې تپوس ته راغلی وو، که بیعت ته راغلی وی بیعت ته. دریو کې به یو وایه، ټول به نه وایه، او بیا به اشارې کې نظر به روځی. وایي چې هغه دا خبرې کولې مونږ له ورپېدو، وی یارولو داسې هیبت را باندې راغی. وایي چې ورننوتو، وی مولانا اشرف علي صاحب ناستو، مونږ ودرېدو. وی کون ہے، کون ہو، څوک یې؟ مونږ حضرت طالب العلم ہیں. کہاں سے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہو، کم ځای نه راغلی؟ ہم دارالعلوم دیوبند سے آئے ہیں. دیوبند نه راغلی ہو، کس لیے آئے ہیں، څه له راغلی ہیں؟ مونږ بغرض دعا حاضر ہوئے ہیں، دعا له راغلی. بس سابق شوی ما ته وکتل، عبدالباری جان صاحبزاده صاحب ته وکتل، وی تشریف رکې کېنه. وی چې د دریم ته وکتل کېناسته، وی مونږ خو کېناستو، چې دریم ته وکتل چې په لارې وله غیبت کو او غیبت کو. وی ده ته وی چې اٹھو خبیث، اٹھو خبیث، بس خبیث اٹھاؤ تم کو، زور سے زبردستی نکالو، نکل جاؤ خبیث کے بچے، پر نکل جاؤ. خدای بس وی سړی په پټه پټ وویسته. موږ نه خولې وپوهېده چې خدای پاکه دا څنګه دته په ده پیښ و. دې ته کشف وایي، دې ته کشف. موږ یو پېژنو، زموږ عزت وکړه چې تشریف راکې، کښېنئ تشریف کېدی. هغه ته وټو خبیث، فوراً یې هغه وویسته، په منډه یې وویسته. بس وی مونږ پوه شو چې دا سړی خو د الله لوی ولی د زمانې دی. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه خو ډېر لوی سړی دی. وی چې بار ووته، بل ته مې چې خوند یې درکړل، څنګه تا وی دا پیر او دا پیسې او دا خانقاه او دا لنګرونه چې نخرې دې کولې، چا ورته ووایي، چا خبر که؟ وی بیا سړی را پیدا چې دې سره څوک نه کېږي، زه به ورسره وڅوک. دا مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه، دا د حاجی امداد الله صاحب مهاجر مکی، دا هغه مریدو، او د مولانا شیخ الهند مولانا محمود حسن خاص شاگردو، او دا هغه مریدو. دا ذکر چی کنه، ذکر دا د سړي په زړه کې الا بذکر الله تطمئن القلوب. الله فرمایي، زه نه وایم، مونږ وایو زړه خپه دی، زړه پریشانه، د ټینشن ګولې. الله وایي سان علاج ولې نه کوې؟ الا خبردار، داسې وړه خبره هم نه ده لکه یو سړی چاته آواز وکړي او اعلان وره خبردار، الا خبردار بذکر الله تطمئن القلوب. طالبان په پوهېږي دا بذکر الله مخکې شوی دی، دی بیا تقدیم د محق او تاخیر دی فایده اختصاص ورکړي حسر. الا خاص د الله پنوم، خاص د الله پنوم تطمئن القلوب، په زړونه مطمئن کېږي، په بل شي نه. د الله پنوم په زړه کې اطمینان راځي. زمانونو الله ذکر به کوئ، ښه لږ مهرباني وکړئ، الله طرف ته لږه توجه کې او د الله ذکر کوئ، پریشانی به نه انشاءالله العظیم. وی بس معمولی به وي، دا نه چې نه انسان له خامخا راځي، خو هغه پریشانی چې هغه ته ټینشن ګولۍ ولا خورئ، هغې نه به پې خلاص. نو د الله پاک یو
یو ټیم ځان له مقرر کې سار وایې ماسپښین مازدیګر او په لاره چې دی اوس زما په خیال په 10 روپۍ دی که په 15 روپۍ تسبیح کېږي تسبیح ځان سره ساتئ تسبیح کې دا برکت دی چې جیب کې دې پرتي وي او لاس دې ورښکته که او هسې دې مو سره لاس وجنګېد نو الله به در یاد شي دا مذکر دی الله سړي ته را یادوي که تسبیح دې جیب کې نه خدای به درته نه یادېږي خو که جیب کې تسبیح پرتي وي ګوته دې وجنګېدې الله درته یادېږي نو ذکر کوئ ډېر د موبایل او د فیسبوکونو له ډېر زیات زور مو ورکوئ ضرورت لپاره استعمالوئ تقریرونه پې وورئ د علماو بیانات وورئ درسونه پې دا نعتخوانۍ پې خیر دی وورئ فایدهمنه خبره لیکن فضول په هغې کې تصویرونه او فلمونه او ډرامې کتل قسم په خدای دا دنیا کې هم د انسان دپاره تباهي ده او آخرت کې هم تباهي ده نو ذکر کوئ ښه تاسو ذکر خو ډېر اسان دی لا اله الا الله لا اله الا الله زر پیرې چې انشاءالله هر مسلمان یې روزانه وایي ښه ډېر لږ وخت پې لګي زر پیرې وایي او چې سل پوره کې لا اله الا الله نو سلو پسې وایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا سل ډېر زر کېږي په اسانه کېږي او یو درود شریف وایي درود شریف فضیلت پرته چې د بل وخت بیان کوم انشاءالله ماسخوتن چې خصوصا سملی نو درود شریف وایي یو 200 پیرې خامخا وایي هر یو درود اللهم صل چې راځي ویلی شي خو دا مونځ کې چې کوم وایو درود ابراهیمي دا بیا ډېر بهتر دی